وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. أما بعد. محترم عزتمند سامعین و مسلمانانو، د نن ورځې اولنی کلیپ دا په باره د استغفار کې دی. د استغفار لغوي معنی دا د الله جل جلاله نه د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتل. د استغفار متعلق الله رب العزت جل شانه فرمایي واستغفر الله، او طلب د بخښنې وکړه د الله جل جلاله نه. ان الله کان غفورا رحیما، بشک الله جل جلاله بخونکی او مهربان دی. محترم عزتمندو، د نبی کریم علیه السلام حدیث مبارک دی. حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې نبی کریم علیه السلام او فرمایل چې کوم یو مؤمن مسلمان چې د مسلمانانو د پاره بخښنه او استغفار وغوښتو د الله جل جلاله نه، نو الله جل جلاله به د ټول کائنات د مسلمانانو برابر نیکی او اجرونه د هغه په عملنامه کې ولیکي. دویم نمبر د ابو داود شریف حدیث مبارک دی. نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې کوم یو مؤمن مسلمان چې ورځي د 28 کرته استغفار وي، صرف دومره وي 28 کرته 28 ځل چې استغفر الله، او بیا وي چې یا الله د دغه استغفار چې کوم ثوابونه جوړي ما ټول مسلمانانو ته وربخلي دي، د دغه استغفار ویونکي له به الله جل جلاله 2 مرتبې ورته. یو دا چې دغه استغفار ویونکی انسان چې دا به مستجاب الدعوات وګرځي، یعنې دی چې کومه دعا غواړي هغه به الله جل جلاله قبلوي. او دویم نمبر دا چې دغه استغفار ویونکی انسان به الله جل جلاله په هغه انسانانو کې شمار کړي چې د کومو انسانانو د خاطره الله جل جلاله د ټول کائنات انسانانو له رزق ورکوي. دریم نمبر د نبی کریم علیه السلام حدیث مبارک دی. دا حدیث مبارک راوی حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک دی. دا حدیث مبارک امام مسلم رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح مسلم کې روایت کړی. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې نبی کریم علیه السلام مبارک او فرمایل چې کله الله جل جلاله ابلیس ملعون وګرځاو، د جنتونو نه راګزار کو په مخ د ځمکه باندې، نو ابلیس ملعون قسم وخوړو چې یا الله جل جلاله ما د ستا په عزت جلال او خدای باندې قسم وي چې د ستا څومره بندگان دي او د هغوی په بدنونو کې د هغوی په جسمونو کې تر کوم وخت پورې روح ګرځي، الله جل جلاله ما د ستا په عزت او جلال باندې قسم وي چې تر هغه وخت پورې به زه دوی ګمراه کوم. الله جل جلاله په جواب کې وفرمایل چې ای ابلیس ملعونه، ما د په خپله خدایي جلال عزت او قدرت باندې قسم وي چې تر کوم وخت پورې زما ګناهګار بنده زما په حضور کې د بخښنې او د مغفرت سوالونه کې یعنی استغفار وایي، ما د په خپل عزت جلال او ربوبیت باندې قسم وي چې تر هغه وخت پورې به زه خپل بنده ته بخښنه او مغفرت کوم. څلورم نمبر حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې نبی کریم علیه السلام مبارک او فرمایله چې کله یو مؤمن مسلمان بنده خپلې بسترې له لاړ شي د اوده کېدلو لپاره او په بستره باندې سم وي او 3 ځله پوره استغفار ووایي په دې کلماتو باندې چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، یو پوره استغفار دی استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. وی الله جل جلاله به دغه انسان ټول ګناهونه معاف کړي اگر که د ګناهونه د سمندر د زاګ برابر وي. دویم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي اگر که د ګناهونه د ټول کائنات د ونو د پاڼو برابر وي. او دریم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي چې اگر که د ګناهونه د ټول کائنات د ریګ د ذرو برابر وي. او څلورم نمبر نبی علیہ السلام فرمایي اگر که دغه انسان ګناهونه
د آدم د دنیا د پیدایش نه واخله د قیام د قیامته پورې چې څومره ورځې د هغه ټولو ورځو برابر وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.